بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب منع بعده لفظا أو تقديرا، ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو يا لزيد، ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام فيه نحو يا زيداه، وينسب ما سواهما نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا ويا رجلا لغير معين. والثاني المنادى سره غرض د مصنف بیان د دویم موضع ده داغي مواضعونه چې باغې کې د مفعول به عامل قیاسی طور باندې یعنی د مفعول به عامل حذف کول واجب دي. اول موضوع مصنف علی رحمت بیان کړو چې هغه سماعي او دویم موضوع هغه قیاسی ده. نو فرمایي دویم موضوع د منادا ده. منادا چونکه حقیقت کې دا مفعول به وي د فعل محذوب د پاره چې هغه ادعو ده او د حرف ندا دغه ادعو قائم مقام وي. دغه ادعو همیشه د پاره چې دغه محذوف وي او دا حرف ندا دغه قائم مقام وي، نو لہذا دا فعل ذکر کول چې دی دا جایز نه دی، ځکه که چرته فعل ذکر شي نو اجتماع د نائب او د منوب عنه دا بچ دی لازم شي او دا جایز نه ده. لہذا مصنف فرمایي چې دویم موضوع د منادا ده. منادا تعریف کوي وهو المطلوب اقبالو سره. نو فرمایي چې منادا هر هغه اسم توای چې طلب کړی شوی وي توجه د مسما د دغه اسم، یعنی د دغه اسم د مسما توجه طلب کړی شوی وي، دغه طلب د توجه د عام دی بوجهه وي او که بقلبه وي او حقیقتا وي یا حکما وي. لکه یا زیدو کې دا توجه طلب د توجه چې دا حقیقتا او یا ارض او یا سماعو کې دا حکما دی. دا حکما داسې دی چې لاول چې دی دا ارض او سماع دا نازل کړی شوی دی په منزله د من له صلاحیت النداء، او بیا ورته چې دا ندا کړی شوی ده بحرف نائب منع بعده په داسې حرف سره چې هغه قائم مقام د ادعو وي، یعنی په حرف ندا سره د حروف ندا چې دی یا ایا حیا ای حمزه دا ټول قائم مقام د ادعو دي. نو فرمایي لفظا او تقدیرا دغه حرف ندا بیا لفظا وي، یعنی په الفاظو کې به ذکر وي، لکه یا زیدو او تقدیرا یا به تقدیرا وي، دا یعنی د الفاظو نه به حذف کړی شوی وي. لکه یوسف عارض عن هذا اصل کې دا داسې دی، یعنی دلته منادا محذوف دا اصل کې داسې دی یا یوسف عارض عن هذا، که دلته منادا مونږ چې حرف ندا چې دغه محذوف ونه منو نو دا یوسف ته مبتدا وایو او عارض عن هذا دا جمله ده او جمله انشائیه ده. نو جمله انشائیه ته خبر وایو او جمله انشائیه چې دا خبر چې دغه نشي واقع کېده. نو لہذا چونکه دا منادا حقیقت کې مفعول به وي او دا ادعو فعل محذوب د پاره، نو دا او دا ادعو فعل محذوب چې دی دا وجوبي طور باندې چې دی وجوبي قیاسي طور باندې چې دی دا حذف وي. نو لہذا دا موضوع شو دویم موضوع دغه موضوعونه چې باغی کې د مفعول به عامل چې دی هغه حذف وي. ويخفض بلام الاستغاثه په دې سره غرض د مصنف په دې عبارت سره غرض د مصنف د منادا د اعراب دویم قسم بیانول دي. نو فرمایي چې کله په منادا باندې لام د استغاثې داخل شوی وي نو دا منادا به چې دی هغه به معرب مجرور وي. استغاثه ویلی شي فریاد کول او مدد طلب کولو ته. دلته یو مستغاث وي د چا چې مدد طلب کولی شي او مستغاث له د چا د پاره چې مدد طلب کولی شي او مستغیث یعنی مدد طلب کوونکی. نو فرمایي چې کله په منادا باندې لام د استغاثې داخل شي نو دا منادا به معرب مجرور وي، یا لکه یا لزیدین دا زیدین منادا دا او لام د استغاثې په داخل شوی دی نو لام دا منادا معرب مجرور ده. معرب خود دی وجینه دا چې چونکه لام دا د خواص معظمه او د اسم نه دی، یعنی دا لام دا چونکه لام جاره دی او دا د خواص معظمه او د اسم نه دی او نو جهت د اسمیت چې هغه پکې قوي شو او د حرف سره د مشابهت کې کومه پهلو هغه پکې کمزوري شو، نو د دې وجې نه چې دا به معرب وي او مجرور به د دې وجې نه وي چې دا لام د استغاثې په حقیقت کې دا لام جاره دی او لام جاره خپل مجرور خپل مدخول لره چې دی هغه کسره ورکوي. بیا باوجود د دې نه چې دا لام جاره دی مفتوح دی، دا ځکه مفتوح دی چې
کله منادا یعنی مستغاث دا چون کې به مستغاث باندې داخليږي او مستغاث چې کله حذف وي یعنی که چېرته ته دې ته دا مجرور کې د لام چې دغه مجرور کې مفتوح نه کې د دې التباس د مستغاث د حذف کېدو په صورت کې چې مستغاث نه وي ذکر نو بیا د مستغاث او مستغاث له به بیا التباس راځي نو دینه د بچ کېدو لپاره چې دا لام جاره چې دی یعنی دا لام د استغاثې به مفتوح وي نو فرمایي چې ويخفض او دا به مجرور کولای شي منادا به مجرور کولای شي بلام الاستغاثه په لام د استغاثې سره چې کله په منادا باندې لام د استغاثې داخل وي نحو یا لزید ويفتح للحاق الفها ولا لام فيه غرض د مصنف په دې عبارت سره دریم قسم یعنی د منادا د اعراب دریم قسم بیانول نو فرمایي چې کله د منادا په اخر کې الف د استغاثې ولګي او ملحق شي او پیوت شي راشي نو په دغه صورت کې به د منادا مبني به وي په فتحې سره مبني بزه کوي چې دا منادا واقع د پزې د کاف اسمی باندې او کاف اسمی مشابه د کاف حرف خطابي سره نو کاف اسمی په واسطه سره د منادا مشابه شو د مبني الاصل سره مشابه د مبني الاصل هم مبني وي او په الف سره بزه کا مبني وي مبني بر فتحه بزه کوي چې الف چون کې د ځان نه ما قبل چې دغه تقاضا د فتحې کوي ولا لام فيه او په دغه صورت کې به لام د استغاثې په دې منادا باندې چې په اخره کې الف د استغاثې وي نو لام د استغاثې به چې دغه نه داخليږي ځکه چې لام د استغاثې خپل مدخول لره چې دا چون کې لام جاره خپل مدخول لره جر ور کوي او الف د ځان نه ما قبل فتحه غواړي نو او د دې دوه په منځ کې منافات دي لہذا یا زي نحو مثال دا شو یا زیداه کې د الف چې د الف د استغاثې دی نو دا منادا چې دا مبني دا په فتحې سره نو فرمایي چې ويفتح او منادا به مفتوحه کولای شي للحاق الفها چې کله د دې منادا په اخره کې الف د استغاثې چې دی هغه ملحق شي ولا لام فيه او په دغه صورت کې به په دې کې لام نه یعنی په منادا به لام د استغاثې نه داخليږي نحو یا زیداه وينسب ما سواه سره غرض د مصنف سلورم قسم د اعراب بیانول د منادا یعنی د منادا د اعراب سلورم قسم بیانول نو فرمایي چې کله منادا مفرد معرفه نوي دا هما ضمیر مرجع چې دا هغه دوه سيزونه دي مفرد معرفه او یو مطلق منادا مستغاثه نو فرمایي چې وينسب ما سواهما او نسب ورکول شي هغه منادا ته ما سواهما چې د دې دوه نه علاوه وي یعنی نه منادا مفرد معرفه وي او نه منادا مستغاثه وي نه مستغاثه بالالف او نه مستغاثه باللام وي نو په دې کې درې صورتونه راځي یا منادا مضاف وي لك يا عبد الله شبه مضاف وي لك طالعا جبلا شبه مضاف مطلب دا دی یعنی څنګه چې د مضاف الیه نه بغیر د مضاف چې دغه معنا په سمج کې نه راځي نو دغه شانتي دغه اسم منادا دغه اسم چې کما معنا دا بغیر د بل اسم سره د میلاوال نه چې دغه په سمج کې نه راځي ويا رجلا لغير معين او نکره غیر معين لك يا رجلا نو په دې دریو صورتونو کې بچی د منادا چې کله منادا مضاف وي یا شبه مضاف وي یا نکره غیر معین وي نو دا به معرب منصوبه وي معرب بزه کوي د منادا مضاف او شبه مضاف او معرب زه کوي چې دا چون کې یعنی دا اضافت د خواص معظمه او د اسم نه نو جهت د اسمیت پکې چې دا قوي شو د دې وجه نه به معرب وي او منصوبه دا دریوانه به منصوبه زه کوي چې چون کې منادا په حقیقت کې دا مفعول به دا مفعول به چې کله معنی نه وي موجود هغه منصوبه وي یعنی نسب وي او دا رجلن نکیره به ځکه معرب وي چې دا چون کې په کاف اسم یعنی د کاف اسمی په ځای باندې نه دا واقع چون کې دا نکیره ده او نکیره د معرفي په ځای باندې نشي واقع کېدی نو فرمایي وينسب او منصوبه کولای بشي دا منادا ما سواهما په هغه صورت کې چې ما سواهما دا منادا ما سوا د دې دوه نه یعنی د مفرد معرفه وي او نه مطلق مستغاث وي نحو یا عبد الله دا مثال شو د منادا مضاف لپاره یا طالعا جبلا او دا مثال شو د شبه مضاف لپاره ويا رجلا یا رجلا
یا لکه یو نابینا سړی هغه आवाज وکړي یا رجلن غیر معین سړي ته، نو دا یا رجلن دا رجلن دلته دا نکیره غیر معینه ده، نو لہذا نکیره غیر معینه په حرف ندا سره چې دی هغه نه معرفه کیږي، نو لہذا یا رجلن دا د نکیرې غیر معینې دپاره مثال شو چې یو نابینا سړی आवाज وکړي چاته چې یا رجلن خذ بیدي. د دې ځای پورې د منادا د اعراب د منادا تعریف وشو، د منادا د اعراب چې د هغه څلور اقسام بیان شو، یعنی د منادا د اعراب په اعتبار سره په څلور قسمه د هغې تفصیلي چې د هغه بیان موږ وکړو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.